أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. صدقت يا رب العالمين. بني اسرائیل الله رب العزت وی من په دریاب باندې واړو فاتوا علی قوم یعکفون ندیرال په یو قوم باندې یعکفون چې اعتکاف وکاو خطه شوی یا عبادت یعبدون عبادت وکاو علی اصنام لهم د خپل بوتانو چې څنګه وړید تلو نو په لار یو قوم وغي عبادت کو د بوتانو قالوا نوویلی یا موسی اے موسی اجعل لنا وګرځو زمونږ دپاره الها خدای مرئی کما لهم آلهه لکه څنګه چې د دې دپاره خدای دی داسې خدای راله پیدا که داسې معبود زمونږ دپاره وګرځو چې په سترګو یې وینو لکه څنګه چې د دې خدای دی چې په سترګو یې ویني ورنه حقیقی الله دی مانو. قال انکم قال ویل ورته موسی علیہ السلام انکم یقینا تاسو قوم تجهلون تاسو داسې قوم جهالت والا خبرې کوي. نو دا کوم چې د هندوستان دا صدر هم تیر شوی و د وخت په ښه فلسفیانو کې میادي هغه هم دا لیکل کړي دي هغه وایي چې الله چې موږ د دې معبودانو د باطلو یا د بوتانو عبادت کوو نو دا خو موږ دې ته خدای نه وایو موږ دې ته خدای نه وایو وایي دا خو د خدای موږ ډایرکټ لیدلی نه دی نو د خپل زړه د مطمئن کولو دپاره ځان ته څه شي کیدو نو هغه نقشه ځان ته ده به جوړه نو دیوی چې موږ له داسې یو خدای نور حقیقي خدای خو هغه دی خو داسې چې موږ هغه په سترګو وینو چې د هغه عبادت شروع کړو نو موسی علیه السلام ورته چې دا څه کوئ دا تاسو خو اوس ګوره خدای درته دومره کرشمې وغولې که دا هر څه ولیده په خپلو سترګو تاسو لا درنګ نه دی تېرو بیا هم خبره کیسه بدله شوه لا درنګ نه دی تېرو ستاسو کیسه بدله شوه. ان هؤلاء متبر نو موسی علیہ السلام ورته وی دا خو داسې قوم دی دا خو ان هؤلاء متبر دا خو تباه شوی قوم دی ما هم دا تباه کیدونکي دي ما په هغه څه هم چې دي دوی فی پاره چې د څه د وجې په اخته دي د هغې د وجې دا تباه کیدونکي دي و باطل او باطل دي ما هغه څه کانو یعملون چې دی کوي چې کوم څه کوي دا باطل دي په باطله باندې لګیا دي. خیر بیا موسی علیه السلام دی ځان سر روان کړي وادي تیه چې کوم دی البن سینا ورته یا سینا څه چې ورته وایي دغې ته چې ورورسېدل نو په دغه ځای کې بیا دی وخت تیر کړی دی او ډیره موده یې تیره کړې ده او دغه موده چې دي دغلته تیره کړې ده نو مختلف یو خو چې څنګه دی روان شو ورسېدو دغه ځای ته یا بس دغه ځای ته ورورسېدو دې صحرا ته صحرای سینا ته چې کله ورورسېدو نو موسی علیه السلام د الله دیدار له روان شو د الله کلام له او موسی علیه السلام
چې کله د الله کلام لته د دې نه مخکې چې د دې کومې خبرې شوي نو دې کې د دوه خبرې زمانه پاتې شو. موسی علیه السلام ورته یو خبره دا وکړه اغیر الله ابغیکم الها، آیا زه ستاسو د الله نه علاوه بل معبود جوړ کړم، بل درله وګورم، بل درله را پیدا کړم. وهو فضلکم علی العالمین، او دغه الله چې دی د فضیلت درکو تاسو ته په عالم باندې فضیلت د الله درکو، او تو اوس د الله نه ما سوا بل چا پسې ګرځې. ایمان الله درکو، استقامت په الله درکو، معاشره د اسلام الله درکړه، د مور په غېږه کې اسلام الله در نصیب کو، او ته ګرځې د یهودیانو طریقو پسې، ته ګرځې د عیسایانو طریقو پسې، ته ګرځې د هندوانو په شان لاسو ته پټې اچې. هلکه دا خو پکار ده چې ته پکا پوخ مسلمان، دا خو ته د خپل ځان سره ناانصافي کې. و ان الله ورته بل بطور خاص یو وی ورته وی چې ګوره نجات مې درکړه د فرعونیانو نه چې تاسو ته به رسول سوء العذاب بد عذاب، او ستاسو بچیان به قتل کول، ستاسو زامن به نارینه به قتل کول. و یستحیون نساءکم، او جینکې به درله پرېښودې د څه دپاره چې زمونږ خدمتونه وکړي. دا خو بده خبره ده چې جینۍ د خدمتګاره شي. دا اسلام خو ځکه وایي چې جینۍ دې په کور وي، موږ وایو جینۍ دې په کور وي دا به عزتمنده وي. هغې وایي نه، وی دا چې بار راوځي نو عزت داره. موږ وایو څنګه؟ وی چې په کور د خاوند خدمت کوي دا بې عزته ده، د رور خدمت کوي بې عزته ده، خو په جاز کې چې د 2500 خدمت کوي د بدن نمایش کوي نو دا بیا عزت داره. آفرین بر ذهن غلام جان. وی ووعدنا موسی، الله رب العزت وی د مفاعلې صیغه ده. ووعدنا موسی، موږ وعده واغسته د موسی علیه السلام نو، موسی علیه السلام وعده واغسته زمونږ 30 لیله د 30 شپو. و اتممناها، او موږ پوره کړه دې لره ب10 په 10 نورو سره. موږ ته وعده واغسته چې 30 شپو له راشي. فتم میقات ربه، فتم بس پوره که میقات هغه موده د رب د 40 لیله 40 ورځې پوره کړه، 40 ورځې پوره کړه. داسې کار موسی علیه السلام د الله دیدار لته دیم ورته دا ووي چونکې قوم ورته وایي چې اوسه پورې خو د بل چا د لاندې د هغه حکم په موږ چلېدو، اوس آزاد شو، موږ له یو خپل قانون پکار دی چې موږ د هغې مطابق زندگی تیرو، زندگی به څنګه تیرو. او بل موسی علیه السلام سره الله وعده کړې وه چې کله تاسو له زه نجات درکم، ستا دې قوم له نجات ورکم، پس ته دې به تاسو له بیا زه یو قانون درم. د تورات مانم قانون. نو دې له بیا موسی علیه السلام لاړ د الله دیدار له، خو چې کله ته نو لاخیه، وقال موسی لاخیه هارون اخلفني، ورته وی زما خلیفه جوړ شه فی قومی، زما په قوم کې، و اصلح، او اصلاح کوا، ولا تتبع سبیل المفسدین، تابعداري مکوا د مفسدان د خرابو خلکو. نو موسی علیه السلام دی خلکو ته وی چې 30 ورځې به زه هلته تېروم. حدیثو کې ورسره راځي چې غونډه ورځ به روژه وه او غونډه شپه به عبادت. نو زه به دا 30 ورځې هلته پوره کړم، بیا به تاسو له راشي. چې کله لاړ 30 ورځې پوره کړې، بیا مختلفې وجې ذکر شوي دي. یا الله غوښتل داسې بس دغه نورې بانې شوې. یوه وجه پکې دا هم ده، اگر چې احادیث ډېر مضبوط نه دی، خو د روژې حالت کې موسی علیه السلام وی چې اوس به د الله سره چونکې دیدار وي، نو دا 30 ورځې مې روژه ونیسله، د خولې نه مې چېرته بوی نه ځي، نو هغه دا مسواک و. اگر دې شریعت کې بیا اجازت خو ځان نه کیږي، خو هغه د وجه پکې دا وه چې هغه د دې وجې وکړو د دې بوی د وجې. حالانکې الله رب العزت ته دغه بوی چې دی دا ډېر زیات د مشکو د عنبرو نه هم خوښ دی.
نو خدای ورته 10 ورځې نور هم تېرې کوس ته ورته وي 10 ورځې نور هم تیرې کوس او د هغې متعلق دا خبره راځي چې دغه کومې اخیری 10 ورځې وي نو بعضې مفسرین وایي چې هغه دا د ذوالحجې ورځې چې بله دا راروانه د دې وجې الله رب العزت دې له ډېر عزت هم ورکړی قرآن کې خیال ورته وکړې را روان قرآن کې چې الله په کومو ورځو باندې قسم خوړلی دی د ابن عباس او د بعضو مفسرینو په رایې باندې والفجر ولیال عشر دا دغه 10 شپو نه مراد چې دی دا د ذوالحجې دا 10 شپې او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی د دې د یوې شپې عبادت د ټول کال د شپو برابر او د دې د یوې ورځې عبادت د ټول کال د ورځو برابر او د دې یوه روژه دا د کال د روژو برابر ده او د عرفې د ورځې روژه بیا د 2 کالو کفاره ده یو د تیر شوي کال یو د راروان دې وجې مستحب دا دی چې کله د ذوالحجې میاشت داخلېږي چې د هغې نه مخکې چې کوم بنده قرباني کوي دې د بدن صفایي وکړي او نوکان ویښته وغیره چې دا برابر کړي د دې نه مراد د بدن د صفایي نه زما ګیره نه ده نو چې دا سم کړي ځکه مستحب دا دی چې بیا څو قرباني کوي چې په دغه ورځو کې دا ویښته وانه دي او دا د حج د وجې نه دې کې بله وجه ده نورې پکې مختلفې علمي وجې او بله که چېرته بیا انسان دی په دغه ورځو کې د ده دا ویښته یا نوکان موکان غټ شي ده په دې کې وانغسته ذوالحجه پې داخله شوه نو بیا پې لازم دی واجب دی بیا به یې کټ کوي ځکه چې بیا حرامو ته یا مکروه ته کیسه دي نو دغه ورځې په مونږ را روانې ډېرې اهمې ورځې دي نو بعضې علما وایي چې هغه دا 10 ورځې او ملاقات دا بیا چې شوی دی نو یا د اختر په ورځ باندې یا د دې نه مخکې خو نه وروستو یا یو ورځ په دغه باندې موسی علیه السلام بیا د الله سره کلام کړی د بعضو په رایه نو ولما جاء موسی لمیقاتنا هر کله چې راغی موسی علیه السلام زمونږ لمیقاتنا هغه مقرره وخت ته یا مقررې وعدې ته موعد ته د وعدې ځای ته وکلمه ربه او خبرې وکړې ده د الله رب العزت سره قال نو وی ویل ربي ولې د الله سره خبرې خو ډېرې خوندورې وې که ډېرې خوندورې وې که نه هغه حافظ جان صاحب وایي الله رب العزت دی ورته بخښنه نصیب کړي د ننن مې کې یو بیان کړی دی هغې کې وایي چې ګوره دا موسی علیه السلام به بار بار رسول الله سلم ته وایي چې ورشه دا منځونه کم کړو ورشه دا منځونه کم کړو بار بار به یې لږې دې کې وجه څه وه وایي خو خیر هغه وایي وجه پکې دا وه چې د هغه په سترګو کې به د الله د ملاقات هغه تجلیات نیده به دغه کتل نو خبره دا وه چې موسی علیه السلام الله ته وایي چې اوس خو را درهاسې وکړه ځان هم راته وښایه لږ چې تا م ووینم قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی الله وایي دا استطاعت به دا کې نشته اوس چې ته زما لیدلو کې ناممکنه نه ده وینې به مې خو اوس په تا کې دا استطاعت نشته ولكن انظر الى الجبل لیکن دې غر ته وګوره فإن استقر که چرته دا پاتې شو فإن استقر که دې قرار وموند مکانو په خپل ځای باندې فسوف ترانی بس بیا به ته ما ووینې که دا غر په خپل ځای پاتې شو زه پې یو تجلي ورچو نو موسی علیه السلام فلما تجلى ربه پس هر کله چې موسی علیه السلام دې ته وکتل للجبل دې غر ته جعله دکا نو وګرځېده دا غر دړې وړې دا ختم شو بالکل د ځمکې سر برابر شو وخر موسی او پریوتو موسی علیه السلام صعقا بیهوشه فلما افاق هر کله چې بیا په هوش کې راغی موسی علیه السلام قال سبحانک وی خدایه پاکي ده تا لره تبت الیک زه توبه وباسم تا ته چې د خپل استطاعت نه مې زیات سوال وکړو وانا اول المؤمنین زه اول د یقین کوونکو نو دې ځای کې تجلی وایي صوفیای کرام هغه وایي چې دا
تجلی چې ده نو دا په شی ثاني کې ښکاره کي، په شی اول کې نه. مثال بتوه د انور تجلی ده او ډاریک په ډاریکه په یو دیوال راغله، نو دا نه د دغه دیوال کې چې شیشه لګېدلي او بیا په سوري باندې راشي، نو دغه ته تجلی ویلی شي چې په شی ثاني کې دا ښکاره شي. نو موسی علیه السلام دغه ځکه حدیث کې راځي، بخاري شریف کې حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې کچې ګوتې د معمولي سي د نیمې ونه یا د دې نه هم کمه د حدیث مفهوم دی چې د دې برابر خدای پاک تجلی صرف خپله وښوي او دا غر چې دی دا ختم شي. خو پیغمبر له خدای طاقت ورکړي، د ډایرک په ډایرکه دغه تجلی ولیده، دې صرف بېهوشه شي، دې صرف بېهوشه او غر چې دی ټوکړې شي ختم شي. او بیا په رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به چې کله کلام شروع شو یا به وحی راله، نو بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې صرف خولې راله. اگر که صحابي وي چې پتون یې زما د پتون د پاسه پروت و، ما وی چې دا به پتون به مې چوري چوري شي، دومره د وحي زور. نو دلته هو موسی علیه السلام ته الله وی بل ځای بیا په قرآن کې راځي چې دا دومره تیزي دي ولې وکړله، دا دومره زر ولې؟ وی د دې دپاره چې زما د امت ته هدایت میلو شي. ورته وی ښه ته خو دلته رالې، امت دې خو د سخي عبادت شروع کړی، ای خو د سخي عبادت شروع کړی دی، ته خو د هغې دپاره هدایت غواړې. ښه موسی علیه السلام ډېر زیات جلالی. نو یو خو د څلوېښت ورځې تېرې کړې، د دې ځای نه صوفیایي کرام بیا چې دی هغه چلر و بس، او دا د باطن صفایي د دغه وخت نه مذاهب ښکارول. ما ته پکې دغه یو خبره وکړه او بیا دې کې مختلفې وجې دي، خو چونکې بجلي هم نشته دغې له به راشو. سامري یو کس و، سامري څوک و؟ عیسایان د بعض انکار کوي چې سامره خو دا وروسته یو کلی جوړ شوی و، د قرآن دا کیسه غلطه نه. سامره د کلي طرف ته منسوب نه دي، سامره یو قوم او د هغې طرف ته د ده نسبت شوی دی، او دا د دغه قوم کس و، د دغې نه د جمهورو په رایه ده ته ایمان راوړي، ده چېرته د دغې خلکو سره راشه درشه و بني اسرائیلو ته، دې دلته راغلی و، د ظاهرا ایمان یا راوړي یا پوخ یې راوړي، خو وروستو بیا وړی د اسلام د دین نه. دې چې راته نو ده د جبرائیل امین ولیده چې ده به د ده چې کومه سورلي وه هغې به چې خپه کېښوده، نو د هغې به واپس به یې چې اوچته کړه، د هغې لاندې ځای به شین شي. نو ده وی چې دې خوره کې څه کمال شته، ده وپېژني، هغه خاوره یې راوچته کړه. بیا د موسی علیه السلام قوم چې کله راته بني اسرائیل، نو دې کې څه خادي وه او د هغې خلک وایي او دا یو غلطه کیسه مشهوره ده چې دې ته لومبۍ کالي راغونډ کړه، د مسلمانانو پسې دا ورتړلې ده او سبا باسې هم تښتون راشه دا کالي به ځان سره وړو. هغې باندې یو عذاب دا مو په فرعونیانو چې د هغې کوم کالي مالي پاتې شوي و، هغې نه کاڼ ګډې جوړ شوي. بیا چې دغه کالي چې دي د دې خادۍ دپاره اغوښتي و، دا دې سر پاتې شو، دي په دغه شپه باندې راووته، چونکې د دې دپاره حرام و استعمال یې، ځکه د هغې. نو دې سامري ورته ووایي چې تاسو دغه راغونډ کړئ، ما یو طریقه راځي. هغې راغونډ کړو، ده ته د سخي شکل جوړ کړو، دې چې په دې لاره راتلو دا چا چې عبادت کو، کومو خلکو څوک وي عمالقه و وغیره، وروستو بیا د هغې خلاف جهاد هم شوی دی که چېرته هغه. نو دې یا د سخي عبادت کو یا د مصریانو خاص هم کوو، ځای په نورو مذاهبو کې هم دا و، اوس هم شته. نو دغه سخي دا شکل یې جوړ کړو، په دې کې دا خوره ور واچوله. نو زیاتر قوي رایه دا چې د دغې د وجې دې څه اواز شروع کړ او دې ته یې وی چې چونکې دېرش ورځې د موسی علیه السلام تېرې شوي او دې په اضطراب کې ورته وی چې راځئ د دې سخي عبادت شروع کړئ، دا ستاسو معبود دی. هارون علیه السلام ورته ډېر نصیحتونه وکړه، خو دې ورته چې تر څو موسی علیه السلام نه راغلی موږ د دې نه وړو. بیا موسی علیه السلام ته دغه خبره الله وکړله، هغه راغی. هغه چې راغی نو هغه دومره غوسه و، دې ته بار بار جلالي پیغمبرو دا خبرې کولې، تر دې چې د لاسونه یې رپېده هغه د تورات هغه تختې ته پرېوتې او هغې کې چود راغی. بیا دې ورته چې صاحب دې کې خو زمونږ ګناه نشته، خو سامري جوړ کړو او موږ هغې راته چې داسې شکل دی موږ عبادت شروع کړو. سامري ته وایي چې ولې دې داسې وکړو؟ سامري ورته وایي چې
صاحب خو دا سره زر و دا و دا مې وکړو دی کې زما هغه مې زما ګناه نشته دا سامري ته وایي چې ځه داسې بیماري به درته لګي چې څوک درله خواله راځي نو ورته وایي چې ماله مه راځه لرې ته تخته او هغې به ستا نه تخته کرونا وایرس ورته ولګېدی دي نو هغه بیماري ورته ولګېده ورته وایي چې ماله بس بیا به چې هغه له څوک واله تله نو په هغه به هم سخته تبه راتله او دی به هم ورسره سختېده خرابېده بیا موسی علیه السلام الله ته عاجزي زاری شروع کړه چې خدایه پاکه اوس د دې څه د بچو طریقه ده اوس چې خلک دې د څه عبادت کړي دي به څه طریقې څو نو د هغې ذکر به بیا سبا راشي انشاءالله وجاوزنا او من واړول تیر موکړو من واړول اسرائیل ببني اسرائیل بني اسرائیل لرا البحر پرودین البانی پا دریاب بانی فاتون بزدی راتا گو علا قوم پیو قوم بانی یعکفون چی عبادت یکو علا اسنام لهم دبوتان اخبرو قانون ولدی یا موسی علیہ السلام اجعل لنا اگرزو زمون دا پارا الہا معبودو کما لهم لگا سنگ چری دوی دا پارا آلہا معبودان قال اول موسی علیہ السلام انکم یقینا تاسو قوم تجهلون د جهل خبر کون کی جاهلان ان هؤلاء یقینا دا خلق متبرن هلاکیدون کی دی ما په هغه هم چې دی بی پای کې مبتلا دي و باطل او باطل دی ما هغه کانوا یعملون چې دوی کوي قال نوول موسی علیہ السلام غیر الله آیا علاوه د الله تعالی نه ابغیکم زولتهم استاسو د بارا الها الها خدای وهو فضلکم وهلال چې فضیلت درکړي د الله تعالی تاسو لرا علی العالمین فعالم باندې وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ وَيَاتِهَا وَقْتِ نجات درکمونږ تاسو ته من آل فرعون د فرعونیانونا یسومونکم چې در رسول به تاسو ته سوء العذاب ناکار عذابنا یقتلون ابناکم چې قتلول به زامن ستاسو ویستحیون نساکم او پریښودل به زنانه ستاسو د پاره د بېحیایۍ د پاره د خدمت وفي ذلکم ویقینا په دې کې بلاء ازمیت امتحان دی من ربکم ازمیت امتحان دی ستاسو د پاره من ربکم د ستاسو د رب د جانب نه عظیم لوی وواعدنا ومنگ وعده واغستا موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام نا 30 لیلہ دیرش پی واتممناها او پورم کردی لرا بعشر پلسو نور سرا فتم میقاتو بس پورشو دغا مودا ربیهی دا رب دا موسیٰ علیہ السلام 40 لیلہ سلوی فرزی وقال اول موسیٰ علیہ السلام لیخیه رور خپلتا هارون علیہ السلام لرا اخلفنی چې خلیفہ جوړ شه زما فی قوم په قوم زما کې واصلح او اصلاح وکا و اصلاح کوا ولا تتبعوا تمغرزا سبیل المفسدین ولا تتبعوا تابعداری مکوا سبیل المفسدین دلار دا فساد کوونکو ولما جاء هر کله چراغ موسی علیہ السلام دی میقاتنا اغه موعد تا اغه زید وعده تا یا هغه ځای ته یا په پوره ټیم باندې په خپل وخت باندې د میقاتنا په خپل وخت په پوره وخت باندې وکلمه او خبرې وکړي ربه د رب خپل سره قال نو ویل ربي اے رب زما ارینی او خایما دا خپل ځان ربي اے رب زما ارینی او خایما دا خپل ځان انظر چې زه وګورم الیک تعالی را قال نو ویل الله رب العزت لن ترانی ته نشي لیدلی ما لرا ولکن انظر او بیا چې هر چې د آخرت دیدار دی نو هغه ثابت دی هغه به لیدلی شي الله دې راله توفیق راکړي او هغه به چا ته پرس کې یو پیروي چا ته به بار وي چا ته به چیرې په هفته کې چا ته په میاشت چا ته په کال کې دا د په حساب باندې چې هر څه سیسټم یې دی اندازه وي چې الله په علم کې او چا ته به په ټول عمر کې یو پیروي الله دې راته بار را نصیب کړي قاری طیب رحمه الله لیکلي دي په خطباتو کې وایي چې څوک خطیب ته عالم ته څومره د جمعې په ورځ نږدې او مخامخ ناست دي دومره به هغه د خدای پاک دیدار د نږدې نه الله
فلم قال نوول الله رب العزت قال اول موسی علیہ السلام ربی اے رب ارینی وخای ما تزان انظر الیک چې زه وګورم تعالی را قال نوول الله رب العزت لن ترانی تنشری دی مالرا ځکه چې ته استطاعت نه لري اوس ولكن انظر لیکن ته وګوره الی الجبل غرتا فإن استقر مکانه که چرته دی په خپل ځای ثابت پاتې شو فسوف ترانی بس زه چې بیا به ته عمومي ووینې ما لره فلما تجلى بصر کله چې تجلی وکړه ربه رب د موسی علیه السلام للجبل غرتا جعله دکا نو ورزید دا غر چې دا سو بالکل برابر یا ټوکړي ټوکړي وخر موسی او بیوشه شو او پریوت موسی علیه السلام صعقا بیوشه او علما لیکي چې چوي به والي आवाजونه دي خاطر د دې وجه بعضی کیفیت که په صوفیاو باندې راشي یا د نقشبندي په خاوندانو باندې راشي چې قصدن نه وي نو دا ثابت هم دي او دا راغلي علامه علوسی رحمه الله په روح المانی کې لیکلي فلما فاق بس هر کله چې ټیک شو قال نو ویل سبحانك هر کله چې په اوش کې راي سبحانك پاکی د تعالی را توبتو زه توبه واسم الیک استا طرف دا وانا او زه اول المؤمنین دا اول مؤمنانو نه یم کله چې بیا واپس راغی نو هارون علیه السلام د ګیرې نه ونیسه ورته وایي تا دې قوم ته نصیحت نه وکړی هغه ورته وایي ای زما د مور زویه ما ورته نصیحت کړی خو دې زما خبره چې دی نه اورېده ما سره جنګ ته تیار شو ما وی چې ته به بیا وې په دې قوم کې د فساد جوړ کړو خپلو کې دې وجنګول د دې وجې ما نور ونه چېړل نو معلومه دا شوه چې ګیرې هم د موټي برابر و د هارون علیه السلام قال نوول الله رب العزت یا موسی اے موسی علیہ السلام انی استوفیتک یقینا ما استوفیتک غوره کړی دی تعالی را چونو کړی می دی تعالی را علی الناس په خلقو باندې برسالاتی په خپل پیغامونو سره و بکلامی او په خپل خبرو سره فخذ ما اتیتک وخذ بس اونیسا ما هغه څه اتیتک چې در مې کړو تعالی را وکم من الشاکرین او ته وګرځه د شکر ګزارونه الله رب العزت دې راکړي د شکر ماده پیدا